बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट नन मुंग दे क्लास 9th biology lecture number 8 discuss को नन जुमुंगा topic दे linkage of biology with the other field of science द दे څه मतलब दे چې د biology د science نور field سره څه تعلق دی ټیک شو په هغه کې مو سره ولنې راځي biophysics biochemistry biogeography and biostatistics bioeconomics د ټولو نه اول مونږه biophysics study کوو the study of biological phenomena using the principle and techniques of physics is called biophysics په biophysics کې مونږ biological phenomena study کوو biological process study کوو خو څه په ذریعہ د physics principle او د physics techniques په ذریعہ دې ته څه ویل کېږي biophysics چې کله مونږ یو بایولوژیکل پروسس د فزیکس پرنسپل او ټیکنیکس په ذریعہ سټډي کوو د فزیکس پرنسپل او ټیکنیکس په اپلای کوو دې ته ویلی شي بایوفزیکس فار ایگزامپل فوټوسنتھیسس کې تاسو وګورئ دا موږ سره پلانټ دی پلانټ څه چل کوي سن لایټ چې دی هغه ابزارب کوي جذب کوي ټیک شو او د کلوروفیل په ذریعہ ځان له څه کوي خوراک تیاروي ټیک شو او هغه خوراک ته موږ ویلی شو کاربوهایډریټ یعنی سمپل ګلوکوز ټیک شو کنه نو دا پلانټ څه کې راځي دا موږ سره یو لیوینګ ارګانیزم کې راځي دا موږ په بایو کې سټډي کوو بل طرف ته تاسو ګورئ سن لایټ اینڈ لایټ انرژي دا موږ په فزیکس کې سټډي کوو نو د دوه ترمنځ یو ریلیشنشپ چې کله موږ سټډي کوو یا د دوه ترمنځ چې کوم لینکیج دی دې ته اصل کې څه ویل کېږي بایو فزیکس دویم اگزامپل ته راشئ هاو برډ فلای مرغۍ څنګه الوزي که تاسو وګورئ دلته کې مونږ د فزیکس چې کوم تړلا ده د نیوټن تړلا اپلای کوو ټیک شو نیوټن تړلا مونږ ته دا وایي چې هر یو اکشن دپاره ایکول ریکشن وي خو اپوزیټ ډایرکشن کې وي ټیک شو که تاسو وګورئ کله چې مرغۍ سانګونه وهي نو دا د ایر چې دی دا ډاون پوش کوي ټیک شو او د هغې په ریکشن کې دا څه کوي اپورډ موومنټ کوي نو دا موږ سره ایښی دی یو قسمه برډ چې دی هغه موږ سره بایو کې موږ سټډي کوو ټیک شو او دا نیوټن تړلا چې کوم ده ټیک شو دا موږ په فزیکس کې سټډي کوو نو دا موږ سره ایښی دی د بایو د فزیکس ترمنځ موږ یو لینکیج سټډي کوو او دې ته څه ویلی کېږي بایو فزیکس ویلی کېږي سیکنډ موږ سره ایښی دی بایو کیمسټري The study of chemical substance and process which occur in organism is called biochemistry. په بایوکیمسټري کې موږ د کیمیکل سبسټانس باره کې او هغه کیمیکل پروسس چې هغه په یو لیوینګ ارګانیزم کې کیږي د هغې سټډي ته څه ویلی کېږي بایوکیمسټري ویلی کېږي فار ایگزامپل که تاسو وګورئ میډیسن یوز فار ټریټمنټ کوم میډیسن چې موږ د علاج دپاره استعمالوو ټیک شو نو دغه میډیسن ټول موږ په څه کې سټډي کوو کیمسټري کې سټډي کوو ټیک شو اوس دا میډیسن موږ چاله ورکوو هیومن له ورکوو ادر انیمل له ورکوو ټیک شو نو دا انیمل یا هیومن په څه کې سټډي کوو په بایو کې سټډي کوو اوس د دې میډیسن چې دی په دغه هیومن باندې ښه اثر غورځوي ټیک شو یا بد اثر غورځوي نو دا موږ سره ایښی شو یو لینکیج شو د چا ترمنځه بایو او د کیمسټري ترمنځه ټیک شو سیکنډ اگزامپل که تاسو وګورئ فوټوسنتھیسس چې کله پلانټ کې کېږي نو د لایټ نه دا سالي د سن نه دا لایټ اخلي او د ځمکې نه دا څه کوي اوبه الي او دغه شانې د هوا نه بوټي څه کوي کاربن ډای اکسایډ اخلي نو دا بوټي چې کله موږ سټډي کوو دا موږ په بایو کې سټډي کوو خو دا لایټ شو یا موږ سره چې کوم موږ سره واټر شو ټیک شو کاربن ډای اکسایډ شو یعنې موږ سره مالیکیول کمپاونډز صحیح نه دا څیزونه موږ په څه کې سټډي کوو په کیمسټري کې سټډي کوو نو دا موږ سره ایښی شو یو کیمیکل د لیوینګ سره یو لینکیج موږ سټډي کوو ټیک شو نو دې ته څه ویلی کېږي بایو کیمسټري تھرډ اگزامپل که تاسو وګورئ ریسپایریشن دې ډایګرام ته راشئ هیومن چې کله ریسپایریشن کوي نو دی د بهر نه فرش اکسیجن چې دی هغه راوړي لنګ ته په لنګ کې دنده بیا موږ سره الویلی دي سنګل ته بیا موږ ویلی شو الویلسو دې الویلس ته چې کله دی اکسیجن راوړي ټیک شو نو د ډیفیوژن پروسس په ذریعه دا اکسیجن چې دی دنده بلډ کیپیلري ته ویسي ځکه چې دلته هایر کنسنټریشن اف اکسیجن دی دا به چېرته ځي لو ته ځي او دې پروسس ته موږ ډیفیوژن ویلی شو او دنده په بلډ کې دنده څه شی دی کاربن اکسایډ چې هغه هائی کنسنټریشن کې دی نو کاربن اکسایډ به د بلډ کیپیلري نه هائی کنسنټریشن چې دی
هغې نه به لاړ شي لو کنسنټریشن لنګ ته په لنګ کې دننه الویلس ته نو دلته کې څه چلو شو ګیس ایکسچینج وشو خو د ډیفیوژن په ذریعه وشو دغه کاربن اکساید چې دا موږ بیا څه کوو بهر انوایرمنټ ته څه کوو اکسهیل کوو نو دا هیومن او هیومن کې دننه چې کوم موږ سره لنګز دي دا موږ په بایو کې سټډي کوو خو چې کوم کیمیکل ایکسچینج کیږي له لنګز هیومن ترمنځ او بهر د انوایرمنټ ترمنځ چې کوم کیمیکل ایکسچینج وشو دا موږ په کیمستري کې سټډي کوو دا موږ سره شو دا څه شو د بایو او د کیمستري ترمنځ موږ څه سټډي کوو یو لینکیج سټډي کوو ٹھیک شو تھرڈ ایگزامپل که تاسو وګورئ ډایجسټیو سیستم ډایجیشن از کیمیکل پروسس زموږ په باډي کې دننه چې کوم ډایجیشن کیږي ټیک شو هغه د یو خاص کیمیکل په ترو باندې کیږي ټیک شو یو خاص کیمیکل پروسس په ذریعه کیږي نو دا موږ سره اشاره دا موږ سره یو قسمه د کیمستري او د بایو ترمنځ اشاره یو لینکیج دی ټیک شو نو سیمپل بایو کیمستري څه ته وایي چې کله موږ کیمیکل سبسټانس او کیمیکل پروسس په یو لیوینګ ارګانیزم کې سټډي کوو ټیک شو دې ته څه ویل کیږي بایو کیمستري تھرڈ چې کوم لینکیج دی هغه موږ سره اشاره بایو جیوګرافي ده The study of occurrence and distribution of different living organisms in different geographical regions of the world. ٹھیک شو چې کله موږ سره ارګانیزم چې دی هغه د دنیا په مختلف جیوګرافیکل ریجن کې تقسیم شوي دي او هلته اوسیږي کله چې موږ د دې سټډي کوو دې ته څه ویلی کېږي بایو جیوګرافي چې کله لیوینګ ارګانیزم د دنیا په ډیفرنٹ جیوګرافیکل ریجن کې خواره شوي دي ټیک شو او هلته اوسیږي ټیک شو او هغې سټډي مونږ کوو دا اشاره بایو جیوګرافي ده فار ایگزامپل که تاسو وګورئ پولر بیئر چې دی دا مونږ سره آرټیک ریجن کې اوسیږي او آرټیک ریجن هغه ریجن دی کوم چې د غرونو څوکې وي او هلته کې هر ټایم واوره پرته وي ټیک شو نو دا پولر بیئر چې دی د په ځان کې یو داسې اډاپټیشن کړی یو ځان کې داسې چینجز راویستي او د ده په باډي باندې دونه هیر وي چې دی په هغه واورو کې دنده ژوندی پاتې کېدی شي د ځان کې څه داسې اډاپټیشن کړی چې دی هلته کې صحیح طریقې سره سروایو وکړي ټیک شو نو کله چې موږ دا سټډي کوو چې پولر بیئر ولې په آرټیک ریجن کې پاتې کیږي دی په ډیزرټ کې ولې نه پاتې کیږي دی په فارسټ کې ولې نه پاتې کیږي دی بل ځای کې ولې نه پاتې کیږي د دې سټډي چې کله موږ کوو دې ته څه ویلی کیږي بایو جیوګرافي سیکنډ ایگزامپل که تاسو وګورئ انوپیلس ماسکیټوز وارمز ایریا که انوپیلس ماسکیټو تاسو وګورئ دا موږ سره یو قسمه فیمیلز ماشه ده یو فیمیل ماسکیټو ده ټیک شو او دا په وارم ایریاز کې پاتې کیږي ګرمو علاقو کې ګرم ځایونو کې پاتې کیږي ټیک شو صحیح نه او دا څه کاز کوي دا په هیومن کې ملیریا کاز کوي دا انوپیلس ماسکیټوز یاد ساتئ نو مونږ په بایو جیوګرافي کې دا سټډي کوو چې د انوپیلس ماسکیټو چې دی دا په پولر ریجن کې ولې نه پاتې کیږي او پولر بیئر چې دا وارم ایریاز کې ولې نه پاتې کیږي دا ټوله سټډي چې کله مونږ کوو دې ته څه ویلی کیږي بایو جیوګرافي تھرډ چې کوم لینکیج دی هغه بایو سټیټسټک دی بایو سټیټسټک څه ته وایي د سټډي آف اپلیکیشن آف سټیټسټیکل فارمولا آن بایولوجیکل ډیټا از کالډ بایو سټیټسټک په بایو سټیټسټک کې موږ څه کوو د سټیټسټیکل فارمولاز چې دی هغه موږ په یو بایولوجیکل پروجیکټ باندې یو بایولوجیکل ریسرچ باندې یا په یو بایولوجیکل ډیټا باندې اپلای کوو ټیک شو دې ته څه ویلی کېږي بایو سټیټسټک یعنی یا فار ایگزامپل که تاسو وګورئ ریسرچ پروجیکټ موږ لکه یو ریسرچ پروجیکټ راکړي ټیک شو په هغه ریسرچ پروجیکټ کې موږ سره که د یو لیوینګ ارګانیزم دی که هغه موږ سره وایلډ انیمل دی که هغه موږ سره برډز دي ټیک شو د هغې موږ څه کوو ایوریج راوباسو یا هغه ډیټا موږ ایډیشن کوو یا موږ د هغې سبټرکشن کوو یا موږ د هغې ملټیپلیکیشن کوو یا ایوریج راوباسو ټیک شو صحیح ده دا ټول موږ په بایو سټیټسټک کې سټډي کوو یعنی یو ریسرچ چې کله موږ کوو په امپل کې نو دا موږ په بایو سټیټسټک کې دنده سټډي کوو د هغې نه علاوه که تاسو وګورئ کله چې موږ دغه ډیټا تیاره کړو د دې موږ بیا څه چل کړو سمرایز ډیټا اینډ ګیټ ریزلټ دا ډیټا موږ ښایسته طریقې سره یو لیست سټډي جوړ کړو د دې موږ یو سمري تیاره کړو او د هغې نه بعد د هغې نه موږ یو ښکلی ریزلټ راوباسو ټیک شو نو دا ټول پروسس چې کله موږ کوو صحیح ده یا څونه ریسرچ چې موږ کوو دا موږ بایو سټیټسټک کې کوو ټیک شو ها سیکنډ لاست چې کوم دی موږ سره هغه بایو اکنامکس دی بایو اکنامکس څه ته وایي د سټډي آف لیوینګ ارګانیزم فرام اکنامیکل پوینټ آف ویو از کالډ بایو اکنامکس چې کله موږ لیوینګ ارګانیزم د معیشت پوینټ سره سټډي کوو نو دې ته څه ویلی کېږي بایو اکنامکس
یعنی اکنامیکل پوینټ اف ویو سره چې کله موږ یو لیوینګ ارګانیزم سټډي کوو نو دې ته ویلی کیږي بایو اکنامکس. فار ایگزامپل که تاسو وګورئ دا موږ سره یو بایولوژیکل پروجیکټ چې کله موږ کوو یا موږ له څوک یو بایولوژیکل پروجیکټ راکړي ټیک شو موږ څه چل کوو موږ په هغې کې پروډکشن اف نیو ویرایټي اف کرافټ چې دی هغه موږ څه کوو هغه موږ په دې کې دننه د هغې سټډي کوو. څنګه کوو فار ایگزامپل موږ سره یو کنال ځمکه ده 2 کناله ځمکه ده په هغې کې موږ څه فصل چې دی هغه وکرو ټیک شو یا غنم دي جوار دي ټیک شو نو کله چې موږ دا سټډي کوو چې په دې جوار یا غنمو باندې څونه خرچه راله او دې موږ له څونه آوټپوټ راکړو ټیک شو د دې سټډي ته څه ویلی کېږي بایو اکنامکس. د دې زموږ په اکنامکس باندې یا معیشت باندې څه اثر وغورځو پازیټیو اثر وغورځو یا نیګیټیو اثر وغورځو صحیح ده نو کله موږ د دې سټډي کوو دې ته څه ویلی کېږي بایو اکنامکس ټیک شو لکه موږ ویو چې لکه موږ په یو کنال کې غنم وکرل یا جوار وکرل ټیک شو په هغې باندې مثال په طور 1 لاک روپۍ خرچه راله ټیک شو او هغې چې کوم موږ له آوټپوټ راکړو 50,000 راکړو نو موږ به څه ویو چې 50,000 په دې کې موږ څه وکړو تاوان وکړو ټیک شو او که ان کیس هغې موږ له 2 لاکه آوټپوټ راکړو نو موږ به څه ویو چې په دې کې لاک روپۍ موږ څه وکړو هغه موږ بچت وکړو. نو چې کله موږ د دې څیزونو سټډي کوو او دا زموږ په اکنامکس باندې څه اثر ورځي نو دې ته څه ویلی کېږي بایو اکنامکس ټیک شو.